وی یو سړی د پلار سره په یو قافله کې روانو قافلې یو ځای دمه وکړه د دې سړي د پلار ناجوړه شو نو قافله خو دومره نشي سارېدی زیات نه زیات یو ورځ به یې ساره شي دوه ورځې به یې سار شي هغې سره خو څاروي وي پخوانۍ قافلې خو به داسې نه وي څاروي به ورسره اوښان ګډې چیلې اسونه د هغې د ګیا بندوبست به و د دې سړي د پلار ناجوړه او غریب د سفر نه پاتې شو نه شتلی قافلې والا ورته سروز به ګزاره وکړله خو آخره کې هغې ورته وایي چې روغ خفه کېږه ما مونږ خو تا ته نور انتظار نه شو کولی ده ورته وایي ځای په مخه مخه او بس زه به د دې پلار خدمت کوم که جوړ شو خو ډېره ښه ده که جوړ نی نو خدای راوستېدم وی دې سړي د دې پلار خدمت وکړو د هغه مرض د بیمارۍ په دا سفر کې خو پلار یې جوړ نه شو غریب وفات شو چې پلار یې کله مړ شو ده پې څادر واچو خوا کې چې کم کلی دی هغه کلي ته ورغی چې ودرېږه څوک وګورم چې زما د پلار د کفن دفن انتظام را سره وکړي دا خو سفر دی څه به کوم کلي ته ورغی چې زه مسافر یم پلار را سره دی او پلار راته مړ شو په سفر کې او تاسو مهرباني وکړئ ما له څه کسان راکړئ چې زما دا پلار ما سره ښخ کړي جنازه پې وکړي قبر کفن دفن انتظام یې وکړو لمبولو انتظام یې وکړو خلکو ورته وی کم ځای دی وی دا مخامخ ځنګل کې یا دې لاره کې وی ډېره ښه راته زمونږ دره دي غم مه کوه مونږ به ستا د پلار د کفن او د غسل او د جنازې د ټولو پورې انتظام به وکړو دې غریب چې راغی د هغه پلار د مخ نه څادر لر که پلار خو یې مړ پروت دی چې څادر یې لر که د پلار شکل یې بدل شوی او د پلار دا مخ یې د خرو حیران شو چې خدایا دا څه شو هغه پلار باندې خفګان خو په خپل دی چې دنیا کې الله ورسره دا چل وکړ چې مخ یې وله د خر که چې آخرت کې به پیسه کوي او خدای دا خو زما ډېره غټه رسوایي ده دا خلک به اوس راشي دا پلار به راسره لمبی دې مخ ته به ګوري چې قبر ته کوزئ جنازه کوي دا مخ به ګوري دا څه شو دا غټه رسوایي ده او دې هیبت سره دا د دې سړي دا زوی بېهوشه شو په دې بېهوشۍ کې دې خوب ویني نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید ورسره خپل ملګري دي نبی علیہ السلام مبارک نه دې تپوس کوي حضرت تاسو څنګه رالی وې زه رالم تعالی ته ولې پریشانې وې حضرت زه خو ډېر خفه یم پلار مې مړ دی او بیا د مرګ نه پس مې د پلار شکل د خر ګرځېدلی دی او خلک مې راغونډ کړي دي او جنازې له م راځي او کفن دفن خدمت له راځي دی خلکو ته به څه وایم وایي کم دی پلار دی مې چې دا دی رسول الله مبارک ته په خپل لاس باندې هغه څادر لر کړ او په مخ یې ورته لاس مبارک راخته وی فورا مې د پلار مخ ټیک شو او د مخ کې په نسبت نور ځلنده شو قشته شو مزیدار شو ما زر خوشحاله شوم او حضور پاک مبارک نه مې تپوس وکړه حضرت تاسو څنګه دلته راغلئ وی زه ستا د پلار امداد له راغلم حضرت تاسو چا خبر کړی وی ستا د پلار به روزانه په ما درود شریف وی هغه درود ممال یو فرشتې را رسول او ما ته به وی چې دا فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي علاقې دی په ته دومره درود شریف ویلی وی نن د ستا د دې پلار درود شریف راونه رسېدل نو ما د یو فرشتې نه تپوس وکړ چې د فلانکي کلي علاقې یو سړي به همیشه په ما درود وی او نن د هغه درود رانلل چې دا ولې وی فرشتې ما ته وی چې خو مړ دی او ستا ته حاجت دی نو تا ته محتاجه دی مې چې ولې وی چې د هغه ډېر ګناهګار و دقه درود شریف یې پتا ویلي نو ډېر ګناهګار و الله وله سزا ورکړې ده او مخ یې وله بدل کړی دی تا ته محتاجه دی که امداد یې کولی شي نو وی زه رالمه چې ستا د پلار سره امداد وکړم
په ما به درود شریف وی. وی چې کله راویښ شوم او راپاڅېدم او د پلار د مخ نه مې څادر لرې که نو د پلار مخ مې ټیک شوی او د مخکې نه زیات خشته ډولې داسې رڼاګانې برېښنا ترې ختې. نو د نبي علیه السلام مبارک درود شریف کې یو غټه فایده د مارونو دا ده چې د درود شریف د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم دا د حضور پاک مبارک په مخ کې اخیستی شي. وایه اوس دا لویه فایده ده که نه ده؟